السلام علیکم ملګرو د عمران خان په جیل کې پرون 2 کال پوره شو په دغه 2 کالو کې عمران خان سره څه شوي دي څومره کیسز په جوړ دي د عمران خان د پارټۍ څومره کارکنان گرفتار شوي دي مکمل د 2 کالو ریکارډ در سره شریکوم دین علاوه د عمران خان نه علاوه د پاکستان نور هم اهم سیاستدانان گرفتار شوي دي چې هغه کې چا ډیل کړي دي څوک د وطن نه بهر تللی دي په کومه طریقه د جیل نه خلاص شوي دي ډیټیل سره په خبره کو او عمران خان څنګه استقامت شو کو عمران خان څنګه مکمل استقامت سره په جیل کې وخت رہی پاغه هم ډیټیل سره خبره کو د عمران خان جیل کې 2 کال مکمل شو عمران خان جیل کې 735 ورځې پرون مکمل شوې عمران خان په 5 اگست 2023 گرفتار شوی او پرون چې کم 5 اگست 2025 نو 2 ورځې 2 کال سوري مکمل شو جی پاکستان کې د عمران خان نه مخکې هم ډیر اهم سیاستدانان جیل ته تللي دي چې پکې ذوالفقار علي بوټو شو نواز شریف شو شهباز شریف شو آصف علي زرداری او نور هم ډیر اهم سیاستدانان جیل ته تللي دي جی لکه ذوالفقار علي بوټو چې کوم د ډیل نو کړي نه علاوه نواز شریف شو شهباز شریف شو آصف علي زرداری د ډیل په وجه باندې یا د علاج په بانه باندې د جیل نه تښتیدلي دي خو عمران خان د ټولو سیاستدانانو کې مختلف ته څنګه مختلف ته ځکه عمران خان جیل کې ډیر استقامت سره وخت رہی په عمران خان 200 نه زیاتې مقدمې درشوي دي دومره ډیر مقدمې د پاکستان په تاریخ کې پیچا باندې هم نه دي درشوي څومره چې په عمران خان درشوي بل عمران خان عدالت ته نه راولي بلکې عدالت د اډیالا جیل ته وړي د اډیالا جیل کې عدالت د عمران خان د پاره لګي عمران خان تر اوسه څلور مقدماتو کې سزاوار شوی دی سزاګانې ولورول شوی دي چې درو کیسونو کې دغه سزا معطل شوی ده او په یو کې پاتې رځي په عدالتونو کې د عمران خان مقدمات سماعت د پاره فلحال نه مقرر کیږي 9 مهینه پس د تحریک انصاف په 50,000 کسانو باندې مقدمات درج شوی دي د پی ټی آی ماتېدو هر ممکن کوشش شوی دی د الیکشن په اخرنۍ هفته کې کله چې الیکشن کېدو په دغه په اخرنۍ هفته کې 2023 چې کوم الیکشنو دغه په اخرنۍ هفته کې ګوره عمران خان ته سزاګانې ورول شوې د عمران خان د پارټۍ نه انتخابي نشان بیٹ واغشتل شو د الیکشن د مهم اجازه دی نه ورکړل کېږي بیا هم د پی ټی آی ته الیکشن کې غټه کامیابی ملو شو د هیڅ قسم کمپاین نشو چلول نه چلته جلسه کول شو نه چرته جلوس کول شو خو بیا هم د په الیکشن کې مطلب ډیر زیات سیټونو غټل ټول اهم خبردار چې عمران خان تر اوسه جیل نه هسپتال ته هم نه راتلې څنګه چې د نورو سیاستدانانو چې کله بدای جیل ته لاړل نو بیماری به باندې کا بیماری نه بیا چې هسپتال لاړل خو عمران خان سره داسې هیڅ قسم نه دي شوی نور سیاستدانانو ډیل کړی دی او وطن پرې خره خو عمران خان تر اوسه ډیل نه انکاری دی نو مې مقدماتو کې اوس د پی ټی آی اراکین ته سزاګانې او رول کېږي او هغه نه اهل کېږي اوس کرنټلی چې کم سیټو کم کسان پاشوي ایم ان ای ایم پی ای په سیټ باندې ناشتي نو هغه د 9 مې مقدماتو کې راګری هغه له سزاګانې ورکي او هغه نه اهل کوي خو عمران خان تر اوسه په خپل موقف کلک ولر دی عمران خان چې کم دی ډیل ته تر اوسه پورې تیار نه دی نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام